أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. مخیاتونو کې تذکرہ دیو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی سچې نازلیږي دا ټول ورسوه ځان سره به ته یو مسله پاتې کې هم نه سچې نازلیږي ټول به رسئ دارنګې په بهادرۍ او په شجاعت باندې به رسئ نو هغه شانتې رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړه. بیا تذکره د دیوه هر یو دور کې خپل خپل کتاب چې د الله طرف نه چاته نازل شوی دی هغې باندې عمل پکار دی او هغه حاکم کول پکار دی. که داسې ونه کړه نو دی په هېڅ دین نه دی. بیا د قرآن کریم تذکره یې وکړه چې قرآن کریم نازل شوی دی دې دپاره چې خلق دی هدایت طرف ته راولي لیکن د چا چې زړه خراب دی زړه ګنده دی نو هغه کې سرکشي او کفر ښکاره کیږي چې په زړه کې طغیان دی کفر دی سرکشي ده نو چې کله ورته قرآن بیان کی قرآن کریم احکامات اوري نو هغه کفر یې څرګندېږي طغیاني سرکشي څرګندېږي هغه ښکاره کیږي. بیا تذکره د دې وه چې تاسو په نوم کې کامیابی نشتی که څوک ځان ته مؤمن وی مسلمان وی که څوک ځان ته یهودي وی صابي وی نصاري وی نصرانی وی نو په دې کې کامیابی نه ده بلکې کامیابی په ایمان کې او په عمل صالح کې ده. بنی اسرائیلونه د لوز تذکره شوې وه د خلکو هغه لوز پرېښو په نورو په شړو پسې روان شو. بیا تذکره د دې هم وه چې څوک عیسی علیه السلام ته د الله زوی وی یا عیسی علیه السلام ته الہ وی نو دغه سړی کافر دی. لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم. عیسی علیه السلام کومه خبره کړوه هغه د توحید مسله خلکو ته بیان کړوه هغه د شرک رد کړو او شرک چې چا وکړو نو الله په هغه باندې جنت حراموي او جهنم به د هغه ټکانه ظالمانو دپاره به څوک مددگار نه وي. اوس دې ځنه بیا د شرک رد کوي او دا وایي چې څوک د دې قایلي چې الها ګڼ دي الها درې دي د تثلیث عقیده لري نو دام کافر دی. څوک چې د یو الله نه نور الها مني نو هغه هم کافر دی. الہ یک یو دی. بیا د عیسی علیه السلام تذکره کوي چې هغه خو د الله رسولو هغه الہ نو د هغه مور وه نو چې مور د چایي نو هغه الہ نشي کېدی. دارنګې خلق لګیا دي عیسی علیه السلام ته الہ وی د هغه مور ته هم الہ وی نو الله رب العزت په هغې باندې په یو داسې انداز رد کوي چې عقلمن پې پوهیږي. الله وی کانا یاکلان الطعام دې دواړو به خوراک کو نو پته ولګېده په داسې انداز باندې رد وکړو چې مشرکان بے عقله هغه د سراړو په دې خبره باندې پوهیږي نه چې کوم عقلمند دی هغه پې پوه شي. لکه دا خو په داسې انداز باندې رد وکړو چې
داغې نه اخواته نور رد او وسنګي بیا تذکره د دیوا چې اختیارمن الله دی، د نفع د ضرر مالک الله دی. تذکره به د دیم کوي چې په دین کې غلو مه کوئ، او بیا څوک چې د بني اسرائیل باندې چې لعنت کړی شی او د هغې اسباب سبازي ذکر کوي چې دې وجه باندې په هغې باندې لعنت کړی شی. لعن الذین کفروا من بني اسرائیل علی لسان داود سو وجه نه او وجه بیا ذکر کوي. لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، یقینا کفر کړل هغه کسانو چې وی یقینا الله دریم دی د دریونه. دا مختلف خلق دي، مختلف خبرې کوي. څوک وی یو الله دی، یو عیسی دی او یو روح دی. کله پکې دا وایي چې مریم پکې هم ده لکه رستو براشي الله رب العزت با قیامت کې د دینه تپوس کوي. عیسی علیہ السلام نه هم تپوس کوي انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله. د خلکو ته تا دا ویلو چې ما او زما مور دا دو الهونی وګڼئ، دا ورته ویلو او یا الله مان دی ویلي. د صورت آخر کې براشي. نو هغه خلک کافر دي. لقد کفر الذین، یقینا کفر کړل کسانو. نو کفر چې وکړي نو څه شي؟ کافر. هغه کسانو چې وی یقینا الله دریم دی د دریونه. کله ولا دي دلایل هم ګوري ولا نورې خبرې پیش کوي. دا اصل کې حقیقت کې یو دی. دا درې واړه مجموعه د دې نوم الہ دی. کله دا وایي مثال پیش کوي وایي لکه څنګه چې نور دی، نو یو د نور هغه کم ټیکلی چې ښکاري یو هغه دی، یو د هغې رڼا ده، یو د هغې ګرمایش دی. دا درې واړه چې یو ځای شي دی نو دې ټول ته نور وایي که نه. دا پکې مختلف صفتونه دي. نو دی به هم دا وی ان الله ثالث ثلاثه. مخکې یې ویلي وو، وروسته هم راځي. د دې عقیدې نه ځان بچ کوي. دا عقیده پرېږدئ. تثلیث عقیده دا د کفر عقیده ده. نه نه الہ یک یو دی، زیات نه دي، دوه نه دي، درې نه دي. ان الله ثالث ثلاثه. دا خلک دا وایي چې یقینا الله دریم دی د دریونه. وما من اله الا اله واحد. او نشته څوک الہ د الله نه سوا بل هغه دی یک یو. دغه یک یو الہ دی د هغه نه سوا بل نشتی. وإن لم ينتهوا کدا خلق من نشوا ما یقولون دا غسن چې دا خلق وي ليمسن الذين كفروا نخامخا وبرسیا کسان ته چې کفر کړل دغه د تثلیث عقیده ته د الله صفاتونه بل لور کولو ته الله کفر وي چې دغه سړي کفر کړل نو دی تبرسی من عذاب علیم، عذاب درناک. افلا یتوبون. آیا دا خلق توبه ولنو باسی الله ته ويستغفرونه بخنه ولن طلب کوي د الله نه. والله غفور رحیم. الله دې بخون کې مهربان. شرک کړل نو څومره شرک کړل، څومره کړونه کړل، وست راشي توبه دی وباسي الله یې وصله توبه قبلهم و دې شرک نه قلار شي توبه دی وباسي کنه استغفار دی وایي بخنه دی طلب کی توبه دی وباسي د شرک نه قلار شي الله وې زبیا معاف کوم بخنه کوم. لیکن که په دغه شرک باندې د مړ شو نو بیا بخنه نشتی. والله غفور رحیم. الله دې بخون کې مهربان. مل مسیح ابن مریم الا رسول. نه د عیسی ابن مریم مگر د الله رسول له. مطلب د الہ نه ده، د کار ساز نه ده، د مشکل کشا نه ده، د الله زوی نه ده، د عیسی د مریم زوی ده. مل مسیح ابن مریم الا رسول. نه ده مسیح ابن مریم مگر د الله رسول له.
قد خلت من قبل الرسل یقینا تیر شوي دي ددنه مخکې ګڼ رسولان. عیسی علیه السلام ولاړ د هغه دور د پیغمبرۍ هغه خلاص شو تیر شو. اوس مخې ته چې څه دي راځي وروستو راځي نو هغه به د پیغمبرۍ په شکل کې نه راځي. مل مسیح ابن مریم الا رسول نو عیسی ابن مریم مگر دا الله رسولو قد خلت من قبل الرسول ددنه یقینا تیر شوي دي ددنه مخکې ګڼ رسولان. و امه صدیقه او مور د رښتونې وه رښتونې ښځه وه عبادت ګزاره ښځه وه. کانا یاکلان الطعام دې دواړو به خوراک کاو. انظر کیف نبین لهم الآیات الله وی وګوره څنګه موږ بیانو د خلکو دپاره نښې ثم انظر بیا دا وګوره انا یؤفکون کم طرف ته دې اړولی کېږي. کانا یاکلان الطعام خوراک به کو خوراک به کاو نو یو مطلب دا چې خوراک یو سړی کوي نو د باندې لوږه راځي د باندې تند راځي د باندې خوب راځي نو چا باندې چې دا څیزونه راځي نو هغه الٰه نشي کېدی هغه ته الٰه نه وایي چې لوږه پې راځي تند پې راځي بیا چې کله خوراک وکړي نه په ده باندې خوب هم راځي غفلت پې هم راځي نو ته الٰه نه وایي بیا د څه نه خبر نه وي که نه سړی اوده شي دا خبر نه وي. دارنګې کله چې یو سړی خوراک کوي نو دی ګڼو څیزونو ته محتاج دی. اوس مخکې یو دور کې چا حساب لګاو نو هغه وی 88 څیزونه دي چې هغه مخکې کارونه وکړي نو یوه نوړۍ تیاره شي د خولې ته راورسي. اوس د دې نه اخوا ته پې نور کار کوي بیا خوله بې کار کوي غاښونه جامې بې کار کوي بیا اخوا ته معده بې کار کوي بل نظام ته ورسي. د خولې ته چې دا کله نوړۍ تیاره شي او دی راچوته کي په دې کې شپږ شلې څیزونو مخکې کار کړی. دا به هغه دور و مخکینی ساده دور و هغې کې شپږ شلې څیزونه دا شپږ شلې نه اته شلې څیزونه. اوس په دې کې په دې دور کې خو بیا نور زیات شي دي ولې مصروفیاتو دور دی او هر څه هغه بیا زیات شي دي. مخکې چې کله خلکو به دا کروندې کولې غنم یې وکرل مثلا نو غنم داسې نه کرلی کېږي ناول به ځمکه اړی نو ځمکه به څنګه اړی هغې دپاره اسباب پکار دي که نه نو هغه اسباب به کم ځای نه راځي نو هغه به ته هغه سړی هغه کم ځای نه چې راځي هغې ته به محتاج یي که نه. نو یوه وه دارنګې په یوه کې یوه هسې ځاله نه چلیږي نو هغې دپاره غوایان پکار دي نو دی غوایانو ته محتاج دی دی یوې ته محتاج دی نو یوه چې جوړوي نو هغه به انګر به جوړوي ترکاڼ به جوړوي. دارنګې لوهار پکار دی هلته کې لوهار به د انګر پکار دی که نه په یوه به دا پاله به څوک جوړوي په پاله کې دا پاله به په څه باندې کلکوي هغې دپاره بیړۍ پکار ده یوه پکار ده نو هغې دپاره جغ پکار دی سربانډې پکار ده شونه پکار دي که نه. نه خو هغه پخوانی دور و چې هغې کې دا شیزونه یو څو سیزونه و دا نه یې که ته وایې چې نه زه یوه باندې نه کوم نو په کشۍ به یې کوې په بیلچه به پکار وي نو کشۍ به پکار وي نو هلته کې څه ګینتري به پکار وي نو پاوړه به پکار وي بل څه شی به پکار وي که نه نو هغه بیا د انګر نه بغیر نه کېږي. نو انګر خو یوازې نه دی که نه هلته کې د انګر سره نور ډېر شی سامان پکار دی هلته کې هغه له بنۍ پکار ده هلته کې هغه له بټۍ پکار ده هغه له سکاره پکار دي یو شی خو نه دی هر شي ته دی محتاج دی. او نو پته دا ولګېده چې انسان کمزوری شی دی انسان هر شي ته محتاج دی چې اته شلې څیزونه پکې کار وکړي مخکې دارنګې هوا پکې ده اوبه پکې دي ځمکه پکې ده دارنګې رڼاګانې پکې دي نور پکې پکار دی نو سپوږمۍ پکې پکار دی نو ستورو پکې پکار دی دا ټول پکې خپل کارونه کوي که نه
بارانونه پکار دي دا اوبه د کوم نه راځي دا یو شی نه دی ګڼو سیزونو ته دا سړی محتاج دی نو دی به ایله دغه ډوډۍ به وخوري کانه یاکلان الطعام خوراک به کوي نو چې یو سړی یو شي ته محتاج دی نو هغه الہ نشي کېدی نو چې دومره اته شلې سیزونو ته محتاج دی نه څنګه الہ کېدی شي او اوس که په دې دور کې وګورئ په دې دور کې بیا ډېر سیزونو ته خلک محتاج کېږي یوازې ټیکټر ته چې وګورئ دا یو چې کوي ټیکټر نو په دې کې یو ټیکټر ته چې ګورئ په دې کې څومره پرزې دي هرې پرزې ته دا سړی محتاج دی هلته به ټیکټر چلیږي یو پرزه به یې کمیږي خبره ورانېږي یا نه چلیږي یا نه زه نه ځم یوه نشي کولی بیا هلته کې د یوې ته چې ګورئ په هغې کې څومره څیزونه پکار دي نو هغې له جدا جدا سوانچې پکار دي هر یو شی له جدا سوانچه پکار ده که نه نه خو بیا د زرګاو نه زیاتېږي ښه دا هر یو شی په جدا جدا سانچه کې جوړیږي مشندیانې څومره چې دي کانا یاکلان الطعام انظر کیف نبین لهم الآیات الله یې وګوره یو زمونږ خبره ده پیغمبرانو خبره به نه کوو خپله خبره کوو هلته کې یو سړی چې زمونږ په دې خلکو کې دا خبره وکړي نو دا څه شی دا خوراک چې وکړي نو څه شي په خېټه کې دومره ګن ګرځي او دی ځان ته څه وایي دی به تکبر کوي دی به لویي کوي دی به ځان ته غټ غټ نومونه اخلي دی به ځان ته الہ وایي فرعون ته ګوره بل ته ګوره ځان ته الہ وي اگر ته ځان له په دې بوجۍ کې د خېټه کې څومره ګن ګرځي د ګن ګوړی دی ا دې ځان ته الہ وایي انا ربکم الاعلی وایي وایي زه رب یم بل ته ته څنګه رب وایې انظر کیف نبین لهم الآیات الله یې وګوره څنګه بیانو موږ تفصیل سره آیاتونه ثم انظر بیا وګوره نه یو فکون بیا کم طرف ته دی اړولی کېږي په کار دی چې دقې یو ټکي نه یا کلان الطعام نه دی داخله کې عبرت واخلي ولا تعبدون من دون الله وتوایا تاسو بندگی کوئ د الله نه سوا ما لا یملک لکم ضر ولا نفع هغه چې اختیار نه لري ستاسو دپاره د نقصان او نه د فایدې نه تعالی نقصان در کولی شي نه تعالی فایده در کولی شي د ضرر او د فایدې مالک هغه بل دی دا نه دي ته چې وله بندګي کې د الله نه سوا ته چې ورته را مدد شوی نه دي یو مطلب دا ضرر چاله نشي ورکولی فایده چاله نشي ورکولی نو که څوک وله بندګي کوي نو هغه له فایده نشي ورکولی د هغه نه ضرر اړولی نشي لرې کولی نشي او څوک چې وله بندګي نه کوي هغه له ضرر نشي ورکولی ټکره نشي ورکولی دا خو د خلکو غلطي عقیدي غلاریده نه وایي که نه کله وایي اولیاو پسې خبرې کولې نو ګوره هغه له ټکره ورکړه که نه کله وایي د دغه نه یې ورغاړاو خپې ماته شوه سر یې مات شو پلانکې چلو شو ډینګې چلو شو وروستو راځي ابراهیم علیه السلام باره کې راځي ابراهیم علیه السلام وایي او دا ماله فایده نقصان نشي راکولی الا ماشاء الله مگر هغه چې الله وغواړي الله چې څه وغواړي هغه به کېږي هغه به ما ته رارسي و داسې نه چې تاسو دا ووایئ چې دا ولې دې بوتانو ته ورساو بوتان یې ټول زرې زرې کړه ټول یې مات کړوپ کړه دا مال ضرر نشي راکولی ضرر ورکوونکی فایده ورکوونکی هغه الله دی نو که ما ته څه نقصان راورسي نه به دا به دې نه یې راکړی دا به الله د طرف نه ما لپاره مقرر شوی الله به راکړی نو خلک بیا بل طرف ته وایي وایي دا ول پلانکي وله ټکره ورکړه وایي قل تعبدون من دون الله وتوایا تاسو بندگی کوئ د الله نه سوا ما لا یملک لکم ضرا هغه چې اختیار نه لري ستاسو دپاره د نقصان تا نقصان نشي درکولی تا نه نقصان نشي اړولی ولا نفع نه تعالی فایده درکولی شي نه ستا نه فایده منع کولی شي بل ځای کې الله وایي
وای یمسسک الله بخیر که الله تا ته خیر در رسی نو څوک یې اړولی نشي لرې کولی نشي. وای یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو که الله تعالی ضرر در کول غواړي نو څوک یې لرې کولی نشي. وای یریدک بخیر فلا راد لفضله او که الله تعالی ته خیر در رسول غواړي نو څوک یې واپس کولی نشي. ګورئ دغه عقیده چې کلک وساتئ نو کلک مؤمن وئ، کلک موحد وئ. اسباب باندې اسباب ټیک دا اسباب استعمالیږي، ظاهری سبب سړی ګوري نقصان ورکولی شي. سړی پسې لوړ راوالی لوړ راپرېږدي سر وله مات کړي او کېږي، لیکن ظاهری څه سبب نشتی. او دې څه کوي وایي دا ټکره پلان کې ورکړه، پلان کې بیمار کو، پلان کې دا چلو کو، پلان کې دا چلو کو. دا یې پیغمبرانو باره کې هم وې دې لیونی کړلی. والله هو السمیع العلیم، الله دې اورېدونکی پوه. قل یا اهل الکتاب ورته وایه اهل کتابو لا تغلو فی دینکم، غلو مه کوئ په خپل دین کې او زیاتې مه کوئ په خپل دین کې، ځان خبرې مه جوړوئ په دین کې، غیر الحق ناحق څیزونه ناحقې خبرې بدعات پکې مه ایجاد کوئ. بدعات تی رسومات تی دا پکې مور نه باسئ. ولا تتبعوا اهواء قوم، تابعداري مه کوئ د خواهشاتو د یو قوم قد ضلوا چې ګمراه شوي دي من قبل دې نه مخکې، واضلوا کثیرا ګمراه کړي دي ډېر لره، وضلوا عن سواء السبیل او ګمراه شوي دي د نیغې لارې نه. په دین کې بدعات مه جوړوئ، رسومات پکې مه جوړوئ. کم شی په دین کې نشتی هغه پکې مه ور نه کوئ. کم شی چې دین نه دی هغې ته دین مه وایئ. کم شی چې بې دیني ده نه هغه په دین کې مه ورنه باسئ. ولا تتبع اهواء قوم، د خلکو د خواهشاتو تابعداري مه کوئ. خلکو خواهشاتو پسې دین مه بیایئ. پلان کسی ویلی صاحبان دی لګیا دی وای دی لیکن هغه به دین نه چې کله د قرآن او سنت خلافي صاحبانو قولونه هغه دین نه جوړیږي چې د قرآن او سنت خلافي. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، یقینا کفر کړل کسانو چې وی یقینا الله دریم دی د دریونه. وما من اله الا اله واحد، او نشته څوک اله ما سوا د اله یک یونا. وإن لم ينتهوا دا خلق من نشو ما یقولون دا غسن چې دا خلق وی لا يمسن الذين كفروا خامخا برسیا کسان ته چې کفر کړل د دین عذاب درناک. افلا يتوبون الى الله، آیا دا خلق توبه ولنو باسی الله ته ويستغفرونه وبخنه ولنه طلب کوي دا الله نه. والله غفور رحیم، الله دې بخون کې مهربان. مل مسیح ابن مریم الا رسول، نہ دے عیسیٰ ابن مریم مگر دا اللہ رسول لے. قد خلت من قبل الرسل، یقیناً تیر شیدی ددن مخیم گن رسولان. و امو صدیقہ، او مور د رشتنی وا. خبرم دا کې ونه کړه خو چې مور یې نو الہ نشي کېدی. مور یې وا رشتنی ښځه وا، عبادت گزاره ښځه وا، نو د هغې زوی و ده. نو چې زوی شي نو دی ځان له محتاج دی، پیدایش ته محتاج دی، مور ته محتاج دی، پلار ته محتاج دی، دی ځان له محتاج دی. کان یاکلان الطعام، دی دواړه به خوراک کاو. انظر کیف نبین لهم الآیات، وګوره څنګه بیانوو موږ د خلکو دپاره آیاتونه. ثم انظر بیا وګوره انا یؤفکون، کم طرف ته دا خلک اړولی کېږي. قل تعبدون من دون الله، ورته وایه تاسو بندګي کوئ د الله نه سوا ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع، هغه چې اختیار نه لري ستاسو دپاره د ضرر او نه د فایدې. والله هو السمیع العلیم، الله دې اورېدونکی پوه. قل یا اهل الکتاب لا تغلو فی دینکم، ورته وایه اهل کتاب غلو مه کوئ، زیاتې مه کوئ په دین کې، په خپل دین کې، غیر الحق
په ناحق باندې ناحق څیزونه پکې ورنه نباسئ. ولا تتبعوا اهواء قوم، او تابعداري مه کوئ د خواهشاتو د یو قوم قد ضلوا چې ګمراه شوي دي من قبل دې نه مخکې، واضلوا کثیرا او ګمراه کړي دي ډېرو لره، وضلوا عن سواء السبیل او ګمراه شوي دي د نیغې لارې نه. الله رب العزت دې موږ له قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله.